په دې موجوده دور کې هر طرف ته دغه الحاد ایتیس چې وتوي دغه ملحدینو انتهایی منظم ګروه لګیا دی. د یو تحقیق مطابق صرف زموږ استادو پکې کې تقریبا 10 لاکھ پورې کسان بدغه دهریت طرف ته ایتیس طرف ته او الحاد طرف ته چې دوی مایل کړي دي او خلک چې دغه باطل عقیده تاړولې دي. نن د مسلمان عقیده توحید په خطر کې ده. خلک چې وړو وړو خبرو باندې لګیا دي لنجي کنجي کوي او بحثونه او بحثي کوي. نن د مسلمان عقیده توحید چې دغه په خطر کې ده. د الله رب کائنات د وجود په اړه کې چې نن مسلمان باندې ځین سازي کیږي چې په شکوک او شبهات کې چول کیږي لګیا دي. د قران کریم د هزارو آیاتونو مبارکه د توحید دلیل د پاره الله رب کائنات نازل کړي دي. څنګه چې دا آیت مبارکه ده چې ولکن اعبد الله الذي يتوفاكم، زه عبادت کوم د هغه ذات چې هغه مرګ درکوي تاسو ته. الله جل شانه هو يحيي ويميت، ژوند ورکوي مرګ ورکوي. د ټول کائنات پیدا کړی د ټول توحید دلایل نن چې کله نوجوان سره ملاقات وشي په کالج کې په یونیورسيټي کې په اداره کې سوال دا کوي چې موږ سره د الله جل شانه د ذات څه دلیل دی چې الله جل شانه شته. نعوذ بالله داسې ځین سازي دا کوي کېږي په ډېر منظم سازش په تحت باندې چې د نوجوانانو ذهنونو کې دا سوالات اچول کېږي چې د الله تبارک وتعالى ذات کم ذکر دي او دغه د الحاد او د ایتیسو دا چې کوم منکرین د توحید دي دا غوي مختلف فتنې په مختلفو طریقو سره لګیا د زموږ استادو په نوجوان نسل باندې مهنت کوي. دا غوي ځین سازي کوي او یو طرف ته د نشو تماشو په ذریعہ باندې دا غوي مستقبل بربادي او بل طرف ته د فحاشي عریانی په ذریعہ باندې دا غوي مستقبل تباہ کوي او بل طرف ته د عقیده په باب کې مختلف شکوک او شبهات داسې لیکچرران او داسې استادان او داسې ټیچران دا غوي ځین سازي کوي چې د الله رب کائنات د وجود په اړه کې یو مسلمان په تزلزل کې او په تذبذب کې واچي او شکوک او شبهات دغه په ځل کې پیدا کی. نو دا د اسلام د بیخکنۍ لپاره د مسلمان د بیخکنۍ لپاره یو ډېر منظم سازش روان دي زموږ استادو په معاشره کې. ځکه الله رب کائنات 1446 سال مخکې د قران کریم په آیاتونو کې توحید دلایل ذکر کړی دي او په داسې انداز سره ذکر کړی دي چې مسلمان قانون مسلمان د قران کریم د علومنا هغه انتهایی لري دي. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، ورځ د محشر باندې الله محبوب پیغمبر د رب کائنات په حضور کې بګیلا شکو کوي زما د قوم چې زما قران پرې نن مسلمان هر یو فن زده کوي، هر یو جوب زده کوي، په هر یو فن کې مهارت حاصلوي. خو چې دا الله کلام او تمخ ته کې خود لري چې دا دې معنا ماته وایي یا ایه الذين امنوا اٹھسی پیری قران کریم کې الله رب کائنات خطاب کوي سوې تا نوجوان نسل ته علم نشته دي. ضرورت دې خبرې دي چې موږ تاسو په قران کریم باندې ځان پوي کو، عقیده توحید باندې ځان پوي کو، د الله رب کائنات د توحید کوم دلایل دي باغی باندې ځان پوي کو، خپل نوجوان نسل د الله کلام طرف ته متوجي کو، د غیر ذکر لپاره د تعلیم او تعلم لپاره د قران کریم د علم د نشر او اشاعت لپاره دې طرف ته چې متوجي